والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بلحون العرب أو كما قال. محترم ملګرو، الله تبارک وتعالى دی دنیا ته د عظیم الشان کتاب نازل کړی دی او الله رب العزت فرمای ان انزلناه قرانا عربیا. دا قران کریم مونږ په عربي ژبه کې نازل کړی دی، نو دا به ویلم غواړي په عربي ژبه کې، او د الله رب العزت حکم هم دی ورتل القرآن ترتیلا. دا قرآن تاسو صفالو لئ په ترتیل سره لستل د دې الله حکم کړی دی. اوس ترتیل سره لستل بس د کول پکاري. ترتیل سره قرآن کریم لستل دا لازمی دی، او د ترتیل مطلب دا دی چې موږ د قرآن کریم یو حرف ادا کوو چې د خپل مخرج نه سره د صفاتو سره د تدبر نه. نو بعضې خلکو صرف په تدبر زور راوړلی دی، نو هغه حرف د مخرج نه ادا کول هغه پاتې شوي دي، او بعضې خلکو د دې مخرج د دې نه د حرف د ادایګۍ په دې زور راوړلی تدبر پاتې شوي. او قرآن کریم چې دی دا نوم دی القرآن هو اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن د دې نظم او د معنی نوم دی، نو حروف هم صحیح کول غواړي، نو په معنی هم ځان پوهه کول غواړي. نو چې بیا سړی قرآن لولي نو دې ته وایي ترتیل سره قرآن لستل. ځکه علامه جزري رحمت الله علیه فرمایي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. څوک چې قرآن تجوید سره نه لولي دا ګناهګار دی، دی غلط وایي قرآن کریم. لکه خلق الارض والسماوات العلا خلق، اوس یو سړی د دې خا په ځای حاوي حلق الارض. نو خلق او حلق معنی کې څونه فرق دی؟ خلقا الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي، او حلقا الله د ځمکې اسمان دې ته ویښته کټا کوي، سرونه ته خري. حلق معنی ویښته خرایل. دا چې سړی په معنی پوه شي او بیا غلط وایي نو سړی ته ځان پورې بیا خندا ورشي. نو زمونږ دا ډیر وخت نه یو سوچ و چې مونږ دلته کې د ترجمې د تفسیر د معنو د زده کړې سره سره الحمدلله مخکې نه یو محنت شروع دی. مولانا اشرف علي صاحب دی او نور ملګري محنت کوي، خو بهرحال دی کې نور هم ترقي پکار ده. دا یو شارټ کورس نن نه شروع کیږي، خو چې کله د دې مجلس د آداب و لحاظ وساتلی شي، یو چې سړی ځان بالکل ناپوه وګڼي چې زه نه پوهېږم اوس دا کوم، بل څنګه چې تجوید صحیح طریقې سره قرآن ویله نو چې دارنګې موږ صحیح طریقې سره ناست هم کوو. او بیا بله اهمه خبره دلته چې کم سبق ویلی شو، کم مخارج مونږ ته بیان شو، د هغه سبق ویلو مشق کول. که یو سړي ته ټول قواعد د تجوید ازبر یاد دي، دا حروف شجریه دي او دا لسویه دي او دې ځای کې چې کوم دی نو حمس بکې او جهر بکې او رخوت دی او شدت دی او دا هر څه ورته یاد دي، خو چې دی بیا سبق وی نو بیا ویلی نشي. دا ولې د مشق نه کړي. او پریکټس میکس مین پرفیکټ. سړی چې څونه پریکټس کوي
او په دې پریکټس او مشق کې حیا نه کوله بچتاو ته کوم ځای کې موقع میلاویږي څوک لږ غونته شوقي کېنوه او ښکلي انداز کې ورته شروع کېږه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کور کې خپل والدینو ته غوږ ورته کېږي یو ماحول به جوړېږي نو یو 14-15 ورځې دي په دې کې غیر حاضري نه کوله دا سبق ځان سره نوٹ کولم د دې مشق کول او وسره دعاګانې د دې اهتمام هم کول الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي دا ریکارډینګ ته به وړی صحیح ده که نه لایو په ذریعه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا محترم حاضرين طلباء کرام او علماء عظام او عوام الناس دا الله رب العالمین د بشمار نعمتونو نه یو لوی نعمت به بنده داوي چې الله رب العالمین د خپل فضیلت والا او بختور کتاب د پاره بندگان را جمع کړي کاغه بیا د غیز د کول وی کداغي اوریدل وی او کداغي بل ته بیان کول وی دا ټول د خیر کارونه دي او الله رب العالمین ورته د خیر او غوړه ویلي دي الله رب العالمین د خپل قرآن په باره کې وایي خپل پیغمبر ته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک خپل امتیانو ته ذکر کوي چې د امتیانو په زړونو کې د دې قدر او اهتمام پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه غوړه او بختور انسان په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کړي او نورو ته وښيي محترمو زمون مشایخ زمون استادان د قرآن کریم 15 حقونه ذکر کوي یو حق د الله رب العالمین د کتاب دا دی چې په دې باندې بنده ایمان نه وړي او دویم نمبر حق د الله تعالی د قرآن کریم هغه حق دا دی چې د دې تلفظ صحیح طریقې سره ادا کړی شي د دې ناظره په صحیح طریقې سره وویل شي او دریم حق د قرآن کریم دا دی چې په قرآن کریم کې غور او فکر وکړی شي د دې په معنا مفهوم او تفصیل باندې بنده ځان پوه کړي چې په عمل کې راشي او عمل پې وکړي څلورم حق د الله تعالی د دې بختور کتاب دا دی چې کله دا درې حقوق بنده ادا کړي نو څلورم حق دا دی چې نورو مسلمانانو ته د الله تعالی دا کتاب ورسوي او پنځم حق د الله رب العالمین د دې کتاب دا دی چې دا په خپل زندګۍ کې راوستلی شي او دا په مخلوق کې حاکم کړی شي فیصلې او خپل ټول کړه وړه د الله تعالی د قانون مطابق کړی شي الله رب العالمین دې کړي چې زمونږ نه راټول حقوق په ښه طریقه او په ښه انداز سره ادا کړی شي مونږ او تاسو چې راجمع کړی شوي یو دا مونږ د دې دویم نمبر حق په سلسله کې راجمع کړی شوي یو اگر چې مونږ دا ټول حقوق منو د دې دپاره مونږ ټول محنت کوو او د دې دپاره زمونږ دا ټول کړه وړه او جهدوجهد هم د دې دپاره دی خو په دې وخت کې خاص دا ټیم مونږ دې له ورکړی
چې د الله رب العالمین د دې کتاب الفاظ صحیح کړو، د دې ناظره صحیح کړی شي، په دې باندې تلفظ صحیح طریقې سره وکړی شي. مفتی صاحب تاسو ته خبرې وکړي، د هغې د پاسه ما یو څو خبرې وکړي. تاسو ټولو نه د دې معذرت غواړم، تاسو کې لوی لوی علما دي، زما نه مشران دي. الله رب العالمین دې موږ له هم توفیق راکړي چې ستاسو دا راتله او ستاسو دا وخت قیمتي کړی شي، او زما عجز د دې خولې نه تاسو ته ډېرې د فایدې او ډېر د خیر خبرې وکړی شي چې ستاسو په زندګۍ کې را ویستلی شي او ستاسو دا کمی الله رب العالمین پوره کړي. محترمو زمون ډېر زور به په دې پیرډ کې او په دې نشست کې هغه په اظهار القرآن قاعده باندې وي. دا یو عامه قاعده ده چې ماشومانو ته اول دا ویلی شي او د علم آغاز هم د دې قاعدې نه کیږي. د علم ابتدا چې کیږي هم د دې قاعدې نه کیږي. په مختلفو طریقو سره قاعدې لیکلې شوي دي، خو چې مونږ کومه قاعده ذکر کوو او د کومې قاعدې دا کورس مقرر کړی شوی دی هغه اظهار القرآن قاعده ده. د اظهار القرآن قاعدې مثال په شان د یو بنیاد دی. کله چې بنیاد د آبادۍ مضبوط وي او محکم وي، نو په هغې باندې د پاسه چې څومره آبادي کیږي نو نقصان نه لري. او د دې قاعدې مثال په شان د یو کور د دروازې دی چې دا قاعده درته یاده وه نو تا ته په قرآن کې دغه شان په احادیثو په وینا کې به دروازه کولاو وي، تا ته به پکې مشکل نه وي. د هغې په ادایګۍ کې به تا ته ډېر سهولت وي. د لهنې جلي د غټې غلطۍ نه به پکې محفوظ وي. هغه غلطي چې په هغې سره معنا غلطه شي او بنده پې ګناهګاریږي او د الله رب العالمین په کتاب کې یو شان ذکر وي، د الله ته یو مطلب وي، ته تلفظ وکړي او د هغې نه بل مطلب واخیستلی شي او بله معنا ته ذهن ته راشي، نو دا لهنې جلي ده، د دې نه پې انسان بچ کیږي. نو مونږ هم کوشش وکړو چې دا اظهار القرآن قاعده تاسو ته په یو ښه طریقه ووایو چې تاسو ته پیدا وشي. نور په 15 ورځو کې پوره تجوید نه یادېږي او نه د دې یادول ممکن وي، خو دومره ده چې انشاءالله الرحمن تاسو ته به خپل کمی هم په نښه شي که څه کمی بچا کې وي، او که نه وي نو دا محفل دا مجلس او دا ناسته الله رب العالمین د چا نه ضایع کوي او دا د خیر نه خالی نه ده. زه هم ستاسو په شان یو طالب العلم یم او ستاسو یو ورور یم. د چا څه شکوا او څه مشکل په ذهن کې راتلو ښه ډاډه تپوس کوئ، مونږ به یې درته وایو. که مونږ نه راتلو زمونږ مشران استادان دي، د هغونه به تپوس کوو. خو ستاسو دا اشکال او ستاسو دا اعتراض دا به انشاءالله حل کوو. په اظهار القرآن قاعده کې اول اعوذ بالله او بیا بسم الله دا ذکر کوو. نو یو څو الفاظ د دې نه مخکې ویم، تاسو راسره وایئ. صحیح ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وهو العليم الحكيم داعوذ بالله تاسو وکي سیدا داعوذ بالله دویم نوم دی تعوذ داعوذ بالله دویم نوم سره تعوذ با په سلورو ساګانو سره وایو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله دویم نوم دی تسمیه بسم الله دویم نوم سره تسمیه با په دریو ساګانو سره وایو بسم الله الرحمن الرحيم د پیدې پته ور یو خبره واورئ اعوذ بالله من بسلور ساګانو وي او بسم الله په دریو ساګانو سره وي دا د هغه وړو د پاره وي چې هغوی ته اول شروع د قیدې کیږي نو په یو سا اعوذ بالله ټول نشي ویلي دغه شان بسم الله په یو سا سره نشي ویلي یو به کې دغه پیدا شي چې هغه ته لګه لګه ویل شي نو ادایګي صحیح کوي چې په یو ځای ورته وي او هغه د الف نه خبر غلا نه ورځي داسې لګ لګ د قشان په سلور ساګان چې یو ورځ هغه ته صرف اعوذ بالله وي په بل ورځ ورته بسم الله دغه ځای پورې وي بیا ورته من الشیطان دغه ځای پورې وي په بل ورځ نیر رجیم ورته وي په سلور ورځو کې بسم الله اعوذ بالله یاد کی دا شان په درې ورځو کې به بسم الله یاد کی دا د هغه چا د پاره ده او بل دا چې سونه لګ لګ وي نو هغومره پیدې زیات وي په یو ورځ به زه تاسو ته شروع شم ډېر شی به درته ویم خو چې بیا تاسو ته یاد نه او په تاسو باندې زیات شي او ډېر په مشکله سره یادوئ نو هغه هم پیدا نه کوي چې څومره لږ لږ وي نو هغومره د هغې پیدا سې وایي دا په اعوذ بالله بسم الله کې دغه خبره شوه نور پکې څه نشته تختی نمبر 1 حروف هجا ته کومو حروفونه چې قرآن مجید جوړ شوی دی هغې ته حروف هجا وایي حروف هجا ټول یو کم 10 دي چې کله زه خبره سرته ورسوم بیا تاسو وایئ صحیح ده تاسو ډېره تایید تختی نمبر 1 حروف هجا د کومو حروفونه چې قرآن مجید جوړ شوی دی هغې ته حروف هجا وایي حروف هجا ټول یو کم 10 دي او هغه د لاندې ذکر دي په دې کې به اول د دریو خبرو یادول ضروري څو خبرو درې خبرې په دې کې دا دي چې په دې کې 2 حروف داسې دي چې به نه راکاږي یو الف داسې به نه وایي چې الف دا غلط دی دا الف دا ټیکول یا به پکې نه پیدا کوو الف بل دا په دې الف کې به دوانه شونډې یو ځای کوو نه بلکې د دې په آخره کې فا دا کېږي دا وروسته مخارج را روان دي خو چې اوس لږ لږ پوه شئ
دا لاندې شونډه د دې دا خېټه د شونډې هم یو خېټه ښه نو د لاندې شونډې خېټه بره مخامخ دوه غاښونه د سرونو نه فا ادا کېږي او دواړه شونډې چې جوختې کوي پا وایي نو پا بیا هغه بله فا دا درې ټکي چې د لاندې لکه په پاکستان کې چې کله پاکستان لیکئ نو په هغې کې هغه دریو ټکو والا پا لیکلی کېږي نو دې کې به د دوو غلطو نه ځان ساتئ په الف کې یو به راکاږئ نه بل به په آخر کې به دواړه شونډې یو ځای کوئ نه او بل حرف پکې دا دی چې یا به نه راکاږئ هغه د همزه دا به نه راکاږئ دا پکې اولنۍ خبره شوه په حروف هجا کې چې په حروف هجا کې دوه حروف داسې دي چې به نه راکاږئ یو الف بل همزه بیا په دې حروف هجا کې چې کم حروف د دوو حرفونو نه جوړ شوي نو هغه به د یو الف په مقدار راکاږي لکه لاندې دې ته وګورئ دا به کې 12 حروف دي چې د دوو حرفونو نه جوړ شوي هغه 12 دي ګوره با ته وګورئ که نه دا با چې جوړه شوې ده دا د با نه او د الف نه جوړه شوې ده هغه د چا سره قاعدې هغې ته ګورئ با ده او الف ورسره ولاړ دی دا به د یو الف په مقدار راکاږو نو زما سره وایي لکه اوس هغه 12 حروف دي دا دي چې به د یو الف په مقدار راکاږو او د دوو حرفونو نه جوړ شوي دي با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ها یا دا هغه حروفو چې د دوو حرفونو نه جوړ شوي وو موږ د یو الف په مقدار راکاږل په دې کې اوس کم حرفونه چې د دریو حروفو نه جوړ شوي وي هغه به د 5 الفونو په مقدار راکاږو او د الف مقدار دا پیژندل ضروری دي بند لاس کولا وهل یا کولاو لاس بندول یا لکه لاس دی کولاو دی نو په دې کې دا یو ګوته را بندول بیا دې سره بل را بندول دا د یو الف مقدار دی صحیح ده د یو الف مقدار څونه دی بند لاس کولا وهل یا کولاو لاس بندول په دې کې چې څومره وخت لګي دغه د یو الف مقدار دی نو کم حروف چې د دریو حروفو نه جوړ شوي یا به د 5 الفونو په مقدار راکاږو زما سره وایي هغه دا دي جیم دال ذال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام ميم نون واو
دا هغه حروفو چې د 3 حرفونو نه جوړ شوي د 5 الفونو په مقدار هم راکوده. اوس به په دې دویمه تختې کې به هم نن یو څو مخارج ووایو. اوله ورځ هم ده او دا مخارج به کې لږ مشکل نو په یو ورځ کې راټوله ته ووایم بیا به درته ګرانېږي. نیم به پکې نن ووایو. خوښ هم ده. تختې نمبر 2 د مخارجو سبق. لاندې دغه ته مه ګورئ. زه چې درته څه ویم کوم کسان چې لیکلو والا یي هغه دغه لیکئ زه چې څه ویم چې بیا یادوئ. تختې نمبر 2 د مخارجو سبق. مخارج جمع د مخرج ده. مخرج وایي د حرف دراوتو ځای ته. یو ته مخرج وایي او ډیرو ته مخارج وایي. مخارج په 2 قسمه دي. غټ مخارج او نمبر 2 واړه مخارج. غټ مخارج 3 دي. نمبر 1 د مرۍ مخرج. نمبر 2 د جبې مخرج. نمبر 3 د شونډو مخرج. اوس په دې ځان پوه کړئ چې غټ خو دغه 3 مخارج شو. د مرۍ مخرج، د جبې مخرج او د شونډو مخرج. په دې کې به د 3 خبرو لحاظ کو. 3 خبرې پکې پیژندل ضروری دي په هر یو مخرج کې. یو خبره ده چې د مخرج حصے پیژندل ضروری دي چې د مرۍ د مخرج دا څو حصې د مرۍ. دغه شان جبه څو حصې ده څه نمونې دي. دغه شان شونډې نو شونډې څو حصې دي کمی کمی دي. نو په هر یو غټ مخرج کې به د هغې مخرج حصې پیژنو چې په دې مخرج کې څو حصې دي. دویم په هغې کې به مخارج پیژنو چې د مرۍ نه څو مخارج ادا کېږي، د جبې نه څو مخارج ادا کېږي او د شونډو نه څو مخارج ادا کېږي. او دریم نمبر به پکې دا خبره پیژنو چې په دې مخرج کې څو حروف دي. لکه مثال کې طور مرۍ ده نو د مرۍ نه څو حروف ادا کېږي. تاسو ته خو یاد دي ماشاءالله. دغه شان جبه ده نو چې د جبې نه څو حروف ادا کېږي. او دغه شان شونډې دي چې دا راته یاد دي چې د شونډو نه دونه حروف ادا کېږي. نو اول به د مخرج حصې پیژنو، بیا به په هغې کې مخارج پیژنو او بیا په دغه غټ مخرج کې حروف پیژنو چې پلان پلان حروف د دغه مخرج نه ادا کېږي. یاد شو درته ده؟ اوس اول مخرج له راځو. د مرۍ مخرج چې کوم دی، مخرج نمبر 1 دا په دې غټ مخرج کې دنه 1 نمبر مخرج شو. پوه شوي؟ د مرۍ په دې مخرج کې مخرج نمبر 1 حمزه ها ادا کیږي د مرۍ د اخر نه. مخرج نمبر 2 عین ها ادا کیږي د مرۍ د منځ نه. غین خا ادا کیږي د مرۍ د اول نه. دا 3 مخارج شو. دې حروفو ته حروف حلقي هم وایي او د مرۍ حروف ورته هم وایي. سیده اسانه یادوئ چې څنګه ته اسانه دي. دې ته حروف حلقي هم وایي. حلقي حلق دې مرۍ ته دې ټولې حصې د دې ځای نه واله او د دې ځای پورې دا ټوله حصه دا حلق دی ځکه ورته حلقي وایي. پوه شوئ؟ د مرۍ حروف
دا د مرۍ د منځ نه او دا ټکي والا د مرۍ د اول نه. اوس د ژبې مخارجو ته وراوړو. صحیح ده. او په هغې کې دا اولنی حرف چې دی دا څلورم مخرج دی په تفصیل کې. قاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او بره تالونه لږ مرۍ طرف ته. کاف ادا کیږي د ژبې د ویښ او بره تالونه لږ خولې طرف ته. جیم شین یا ادا کیږي د ژبې د منځ او بره تالونه. ضاد ادا کیږي د ژبې د ډډې او بره جامې د غاښونو د ویښونو نه. په مخارجو کې ګران او مشکل مخرج هغه دا 1 نمبر مخرج دی. ضاد. ګوره ژبه 5 حصې ده. څو حصې ده؟ د مخارجو په لحاظ سره 5 حصې ده. داسې ټول یو ده نو خو د مخارجو په لحاظ سره 5 حصې ده. یو د ژبې ویښ دی، بل د ژبې منځ دی، 3 نمبر د ژبې ډډه ده، 4 نمبر د ژبې غاړه ده او 5 نمبر د ژبې سر دی. د دې ټولو حصو د ژبې نه څه نه څه مخارج ادا کېږي. لکه دا قاف، کاف، دغه شان دا دوه دا د ژبې د ویښ نه ادا شو که نه. او جیم، شین، یا دا د ژبې د منځ نه ادا شو. او دا 1 نمبر مخرج ضاد، دا د ژبې د ډډې او بره جامې د غاښونو د ویښونو نه. داسې خو مخرج اسان دی د ژبې د ډډې او بره جامې د غاښونو د ویښونو نه، خو ادایګي ګرانه ده. په دې کې به د دال نام ځان ساتئ، ولد دوالین به نه وایي ښه، لکه په سورې فاتحه کې چې راځي. دواد به نه وایي، دواد دا به ښه ډک وایي. او د ژبې دا ډډه دا پلن طرف چې دی دا به د برې جامې د غاښونو د ویښونو ته دې ته اړموئ. او که بیا څوک د ښی طرف نه ادا کوي او که د ګس طرف نه، خو چې د ژبې دا ډډه د بره جامې د غاښونو د ویښونو نه ادا شي. په دې زیات تجربه او پریکټس وکئ نو بیا به اخر آسان شي. بیا به خود ستاسو دا ژبه بغیر دې ته بیا دونه څوک سوچونه نه کوي، دا په خپله د خپل مخرج نه بیا ادا کېږي. خو په اوله کې لږ محنت به غواړي، محنت به پې کوئ. دا 2 مخارج شو. دا 2 مخارج هم فلحال پوره دي. ټول په دې اظهار القرآن د قاعدې د نهج مطابق دا ټول 14 مخارج دي. 2 مخارج هم ترې نن وي او دا 2 به ورسره سبا ووایو، ورپسې به پسې نور سبق ووایو. خو په دې باندې سم کوشش وکړئ، یو مخرج 50-50 پارې کم از کم واړوئ. صحیح ده. او په دغه حرفونو د دې دواده پورې چې څونه حروف ویلی شو په دې باندې خط پریکټس وکړئ چې د کم ځای نه ادا کېږي نو د هغې ځای نه په صحیح طریقې سره ادا کوئ. دې تختې ته بیا وګورئ. تختې نمبر 2 د مخارجو سبق. مخارج جمع د مخرج ده. مخرج وایي د حرف دراوتو ځای ته.
مخرج اصل په لغت کې بس دراوتو زیات او د دې حال نه بار ته وتی دا ستا مخرج ته تی وتی دلته موږ د اظهار القرآن قاعده وایو دا حروف وایو نو موږ ځکه وایو د حرف دراوتو ځای ته وایي یو ته مخرج وایي او ډیرو ته مخارج وایي مخارج ابتداءً په دوه قسم دي غټ مخارج او واړه مخارج غټ مخارج ټول درې دي د مرۍ مخرج د جبې مخرج د شونډو مخرج او بیا ما ته وی په دې غټ مخرج کې به د دریو خبرو لحاظ کو درې خبرې به کې پیژنو چې په غټ مخرج کې اوس مړی شو نو مړی سوې سیدا دا غینه سو مخارج ادا کیږي او سو حروف ته ادا کیږي نو مړی درې سیوا درې مخارج ته ادا کیږي او شپږ حروف ته ادا کیږي اموي او واړه مخارج سوار لستینو په وړو مخارجو کې مخرج نمبر 1 حمزه ها ادا کیږي د مړی د اخرنا عین ها ادا کیږي د مړی د منځنا غین خا ادا کیږي د مړی د اولنا تاسو په ح او په خ باندې ښه کوشش وکړئ اکثر د علاقو د خلک د ح په ځای خ وایي او د خ په ځای کې چې ح وایي خو د ح په ځای به اکثر خ وایي نو په دې به ښه پریکټس وکړئ مخرج نمبر 4 قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او برا تالونا لګ مړی طرف ته کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او برا تالونا لګ خلی طرف ته مخرج نمبر 6 جیم شین یا ادا کیږي د جبې د منځ او برا تالونا ضاد ادا کیږي د جبې د ډډې او برا جامې د غاښونو د ویښونو نه قرآن مجیدونه راغستې دا بند کا ورته پنځه وجو ورته مې چې لک ترتیب نن برابر وره صحیح ده تلاوت په سبا نه بیا شروع کو او جان